خلک وایي چې عمر نه زیاتېږي. ولې نه زیاتېږي؟ خو چا کوشش کړی دی. هر سړی په داسې اکټیویټیز کې لګیا دی، داسې خوراک او څښاک کې لګیا دی چې هغې سره عمر را لنډېږي، را غونډېږي. ګورئ، یو وي لایف سپین چې د یو انسان ژوند څومره دی، څومره اوږد دی، 20 کاله دی، 30 کاله دی، 50 کاله دی، 70 کاله دی. او یو وي هیلث سپین چې دې انسان د یو کرانیک بیماری نه، د یو اوږدې بیماری نه بغیر څومره ژوند تېر کړو، د ټیک ټاک او صحتمند ژوند څومره تېر کړی دی. نو دې ته هیلث سپین وایي او دا د صحیح عمر وي. ځکه چې په دې ژوند کې د ایکټیو وي، د خپل ځان هم په کار راځي، د خپل بچو او د اهل عیال هم په کار راځي، او د عبادتونه او تلاوتونه او منځونه هغه هم د ډېر کړي وي. نو دا د ژوند د قیمتي حصه وي. نو په میډیکل کې چې دی د صحیح ژوند همدغه حسابېږي. ګورئ، یو انسان فالج والی دی، نو هغه غریب په دې دور کې، په دې وخت کې هغه چې دی انسان خبرې نشي کولی، ګرځېدی نشي، څه اکټیویټي نشي کولی، هغه به ګټه څه وکړي، هغه به عبادت څه وکړي، هغه به څه سوشل لایف به تېره کړي. په داسې ورځو کې اکثر که ستاسو خیالي، نو خپل خپلوان او خپل بچي، خپل اهل عیال هم دا وایي چې خدای پاکه که د ښه کېدو وي نو خی کې، کني نو وایخلي. یا خلک وایي چې خدای پاکه ایمان یې نصیب کړي، ځکه چې هغه د تکلیف نه ډکه زندګي وي. نو عرض دا دی چې دا صحت خو د انسان په لاس کې وي که نه. یو انسان ښایسته ژوند تېروي او صحتمند ژوند تېروي، نو دا د په لاس کې دی. نو دغه شان د هیلث سپین هم د په لاس کې دی چې د صحتمند ژوند څومره تېروي په دنیا کې. نو دې حساب سره په دې پیرای کې، په دې ټرمینالوجي کې موږ دا ویلی شو چې لکه مطلب د ژوند هم د په لاس کې دی. ځکه چې ډاکټران دا خبره کوي چې کوم انسان ښایسته ژوند تېروي، صحتمند خوراکونه کوي، صحتمند اکټیویټیز کې انوالي، هغه ورزش کوي، هغه واک کوي، باقاعده د خپل صحت خیال ساتي، نو د دې انسان باندې چې کوم موروثي بیماریان دي، د په خاندان کې چې کوم بیماری دي، لکه بلډ پریشر شو، د زړه بیماریان شي، شوګر شو، یا نور، یا کینسر، نو د هغې شروع کېدل چې دی نو هغه ډېر ارلی ونشي، هغه هم لیټ کېږي او هغې سره هم دی ډېر ښایسته وخت تېرولی شي. نو راځئ چې ښایسته ژوند تېر کړو او هیلدي ژوند تېر کړو. شکریه، جزاکم الله.